bewasa Mina. د ماښام مونځ چې مې جومات کې وکړو کور ته راغلم د خپلې مور سره د کټ په لنګه کېناستمه ناڅاپه ډب ډب شو چا ورته کوڅې وډبوو مور مې وی زویه ته وروځه چې ور څوک ډبوي که څوک ملنګ وي نو څه خیر ورله وروباسه بیا ورته وایه موږ ته ډېرې دعاګانې کوه مور مې وی زویه ته وروځه چې ور څوک ډبوي که څوک ملنګ وي نو څه خیر ورله وروباسه بیا ورته وایه موږ ته ډېرې دعاګانې کوه چې مور مې روغه شي او پلار مې د نشې نه واوړي او زه وزګار ګرځم چې ما له خدای څه کار راکړي ما ویلې ښه مور راپاڅېدم کوڅې له راغلم ور مې کولاو کړو ما ویل څه راوړم وړکه ګوړه خو چې مې بره ورته وکتل حیران پاتې شوم خپیا بلخپیا او سرتور سر ولېونې ولاړه ما لاسوي چې د هغې نه مخکې دا لګیا شوه ویلې مور سره مې ستا په سر جګړه وکړه کور کې چې کار هم کوي تاسو ته کنځلې کوي ستا نام اخلي او خیرې کوي چې خدای دې ورک کړي په تعویضونو او ساختونو یې راله لور غرقه کړه بس زه په ښه راغلم ما کور پرېښو ما مور پرېښوده راځه چې دواړه چېرته لرې د دې خلکو لاړ شو دا خلک دلته مینان مینې ته چېرته پرېږدي ما ویلې نه لیونې دا څه کې دنیا به څه وایي چې د پلانکي خان لور د شپې چا سره وتښتېده پلار به دې مړ شي له خفګانه دا زیاتې مه کوه زه کور ته لاړه شه او ښه په ارام کور وده شه سهر که ژوند و نو په دې به بیا خبره کوو دا به ژړا شوه ویلې ته هم بې وفا وختې ما خو به ستا په مینه ملا تړله څه خبروم په تلو به لاړه شم خو ته مې دا خبره واوره سهر چې مړه جنازې له مې بیا راچې نه شي دا کور ته لاړو زه هم واپس خپل کور ته راغلم مور راته وی بچیه خیر خو دا څوک و بهر چې ورسره دې دومره وخت تیر کړو ملنګ نه و څه ما ویلې نه مورې ملنګ نه و ملګری مې و راته یې وی سبا به ځو او د چا ګوډ به کوو مور ته مې دا خبره وکړه او کوټې ته لاړم په کټ کې داسې بې بالښته بیتولی سملاستم او بیا به ځان باندې پوه نه شم وده شوی وما سهار مې سترګې د ملا په اذان پرانیستلې په کټ کې کېناستم او زر مې کلمه وویله په ځان مې چوپ کړه چې شیطان خو رانه لرې لاړ شي ما وی چې پاسم اودس وکړم مونځ وکړم په دې کې بیا لوډ سپیکر وګړنګېد ملا صاحب ووی مسلمانانو یو د مړي اعلان هم واورئ په دې کې بیا لوډ سپیکر وګړنګېد ملا صاحب ووی مسلمانانو یو د مړي اعلان هم واورئ زموږ د کلي د پلانکي لور په حق ورسېده د کلي خلکو یو یو کټ راواخلي هلته راشئ اعلان مې واورېد خو ما ویل جوړې خوب وینم چې دروازې ته مې نظر شولو نو مور مې راغله راته یې وی بچیه پاسه لیونۍ مړه شوله خیر دی نن ګوډ له مه ځه نن د مړي ځای ته ورشه مور مې خبره لا پوره مکمل کړې نه وه زه زر راپاڅېدم او سیده هلته ورغلم هلته چې ورغلم یو شور و یو غوغا جوړه وه مور به یې چغې کړې چې یلې ونې پاسه که نه ځای راجارو که او بیا لوښې د ټول کور ووینځه پلار له جامې دې ورکړه روڼو ته دې چای کېدوه زما وړې زما خوږې لور راپاسه که نه مورې په کور کې جړل پلارې په کوڅه کې جړل روڼې زلمي و خو هغوی هم په پرده کې جړل د کلي خلک لوی واړه هم ټول خپه ولاړو د لیونۍ په کور بې وخته و قیامت راغلی یو څو کسان دې خوا ولاړو زه یې خواله راغلم ما ترې تپوس وکړو چې دا لیونۍ څنګه مړه شوه یو راته ووایي چې سیاد شاهي ته نه خبر ما ویلې نه خدایږو خو ته مې لږ شان پوه کړه که نه هغه وی خلک وایي دا چې و په چا میینه هغه سپېره هغه بدبخته دې له زړه مات کړلو دا یې د ژوند په نیمه لاره کې تنها پرېښوده نو دې په دغه وجه زهر وڅکل ځان یې مړ کړو د لیونۍ د خولې خبره خو رایاده شوله چې سبا مړه جنازې له چې مې رانه شي بیا د لیونۍ د خولې خبره خو رایاده شوله چې سبا مړه جنازې له چې مې رانه شي بیا ما وی پښتون یم په ژوند درله زه هم نه درځم خو چې ځان مړ کړم نو تا سره یو ځای به شمه په دغه خیال باندې واپس کور ته راورسېدم چې لیونۍ نشته نو زه په دنیا څه کومه چې کور ته راغلم نو مور مې په ژړا کې ووی زویه په سترګو مې تیاره د جوړې زه هم مرمه ما ویلې خدای به خیر کړي مورې داسې مه وایه ته ګاډی مې راوستو او زر مې هسپتال ته بوتله په هسپتال کې ډاکټرانو ورله چیکاپ وکړو ویلې ځوانه دا داخله کړه چې بوی نه ځي په هسپتال کې مې 15 ورځې تېرې کړلې راسره غم د خپلې مور و رانه هر څه هیر و د لیونۍ دپاره مړ نه شومه د خپلې مور دپاره ژوند کومه څومره مجبوره وي بېوسه مینه څومره مجبوره وي بېوسه مینه څومره مجبوره وي بېوسه مینه